بسم الله الرحمن الرحيم. باب شروط الصلاة التي تتقدمها. دا باب دی په بیان د هغه شروط د منځ کې د منځ په هغه شرایطو کې یا شرطونو کې، بلکې دلته شرایط دي، هغه شرایط د منځ کوم چې په منځ باندې مقدمي. خجی منګه یو باس مخ کې ویره وغدا د یو شی د بل سره تعلق وي، نو داغي څلور پنځه صورت جوړيږي. یا د یو شی چې بل سره تعلق وي، لکه د ا چې تعلق د با سره، دا به مثال شي. نو یا به د ا په با کې ور داخلي دی وخت او ترکن ویل کېږي، لکه رکوع د صلات د پاره د رکوع د صلات سره داسې تعلق دی چې پکې ور داخله ده. دیم کچری دا ا چې دا په با کې داخله نه خارج دي، به دوه صورت دي، یا به کې مؤثر یا بني. کچری په کې مؤثر به او علت ویل کېږي، لکه نکاح او حل. نکاح تعلق د حل سره داسې دی چې حل نه خارج دی، خو په حل کې مؤثر دی، علت دی ورلا. لکه شراء ملک د پاره دا علت تاسو پیږئ. او کچری مؤثر بګی نه وی، دریم صورت ا د بانه خارج هم یو مؤثر هم بګی نه وی. نو کچری موصل وی باتا ا سړی بات رسي، به او ته سبب وی لیکيږي، لکه وقت د وجوب صلات د پاره داسې وکنه. او لکه نور مثالونه مولا منګ ویلو، لکه طلاق چې او طلاق اعتاق چې او د بار د طلاق استعمال اول دام ویلو. او کچری موصل نو، یعنی ادبانه خارجم و موثرم نو، موصلم نو، به دو صورتونه دي. توقف د باب په موقوف یا بنوي، که موقوف په وینو به شرط ده، لکه صلات چې موقوف په طهارت ده، نو طهارت خارجم ده، موثرم نه ده، موثرم نه ده صلات د پاره. البته صلات به موقوف دی، او کچری موقوفم بنی به او تعالی ما ویل کیږي. ور سره فائدہ کې دا ځکه چې شروط صلات د متنوع دي الی ثلاثه اقسام ته. شروط صلات درې قسم دي. یو شرط الانعقاد دي چې هغه شرایط نه موجود شوي د سره د صلات انعقاد نه کیږي، لکه نیت چې نه موجود شوی، او دغه شان تکبیر تحریمه ده انعقاد صلات نه کیږي کدا نه موجود شوی، او دغه شان خطبه د جمعه کې انعقاد صلات د جمعه نه صحیح کیږي. دیو نمبر شروط د دوام دي، چلته انعقاد کیږي، خود منځ د دوام د لپاره دغه شرایط ضروری دي، لکه طهارت د بدن شو، د کپړې شو، د مکان شو، او دغه شان ستر عورت. دا څلور شرایط داسې دي چې منځ د بقا د لپاره ضروری دي. کچري شروع کې نه دی، خو چې څنګه منځ کې ور داخل شو چې بلکې داسې به وایو د شروع نه والا تر اخیره پورې وي، شروع کې به وي اخیره پورې وي. د منځ نه مخکې چې د منځ کې شروع شوی نه قانون نه دی، خیر دی. او دریم نمبر ما یشترط وجود حالت البقاء، په حالت د بقا کې وجود ضروری دی، نه پکې نه مقدم ضروری دي، مقدم هم نه دي ضروری، لکه شروط انعقاد چې تیر شو. او مقارن هم نه دي ضروری، لکه شروط دوام چې. نو دا لکه طهارت د جسد دی. تاسو پوه شولئ جسد ولا طهارت دا کچری څنګه تکبیر تحریمه دی ویل دی وخت کې تر اخیره بس دا کافی ده. هجي الشرط الاول والثاني والثالث، درې شرایط را ډایرک بیانې. مجموعي تور څومره شرایط دی عبارت به باب شروط الصلات کې بیانې. نولنی درې طهارت د بدن دی، د کپړې دی، او د مکان دی. يجب على المصلي ان يقدم الطهارة من الاحداث والانجاس على ما قدمناه. احداث معنا نجاست حکمی، انجاس معنا نجاست حقیقی. اوس بدن با پاک وي، دې څه مطلب دی؟ نو دا غیر باري و ثابته
هر هغه شی چې هغه منسکون کې ځان سره اوچت کړي او دا غي نسبت منسکون کې تکیږي دغه شی د بدن نه حسابيږي دا غي پاکواله ضروری دی یا بدا سی وای د کپړو نه حسابيږي دا غي د هغه پاکواله ضروری دی پوه شولې به نو د انسان بدن باندې ځان سره څه موشت کړي کپړو کې څه وي ټول بداسي لکه بس کپڑے او لکه بدن ورسې مثالونه باندې ورسېږي اوس کې وسړي باندې ماشوم کې نه سلو ګنده دي نجس ته بده ولو یوتا او دا رکوع سجدي تزي او ما شانغه یا قیام تزي بده ولو چت ناشته دي دا هم وس منسکون کې نه حسابي کې نسبت یې غته کیږي نو کنه پاک مونږ نه کیږي دا شان مثلا یو مرغیره لګندره پکې ناستله اته د رکوع قیام سجدي کې بدم عیناس نسبت یې غته کیږي نبی مون نه کیږي دا له چکل نجسي په دې باندې ورسېدلې بل مسله دا ده چې نجاست ترڅو پر خپل معدن کی دې باندې د نجاست حکم نه لګیلا او چې خپل معدن نروزي به د نجاست ولا حکم لګي نو که چا خراب انډ جب کې چولې و مونږی کو مونږی کیږي ځکه دې کې چې کوم نجاست دی خپل معدن کې دی دا قاعده ده خامخ کوم قاعده وا او که چا مثلا بول وغیرہ پیشاب وینا دای شیشه کې چولې د جب کې وا چولا میمونس کې به مون نه کیږي دا کله د خپل معدن نه وروتي دي ډاکټر کله ټیسټ لپاره د سړینه تشي متیازي اخلي کله تی وینا اخلي هغه له بوتل کې واچي لیبارټري والن ډاکټر له راوړي نو کله د مون سټیم وي جمعه تستون شي دا به د جمع نه لري کوي کني مونږ به نه کیږي تاسو پوه شئ اوله قاعده دا سی و هر وہ چیز جس کو نمازی اٹھائی ہوئی ہو اور اس کے اٹھانے کی نسبت بھی نمازی کی طرف ہو اس کے اٹھانے کا تو اس کا پاک ہونا ضروری ہے مدغ شاندویہ قاعدہ نجاست جب تک اپنے معدن میں ہو اس پر نجاست کا حکم نہیں لگتا بل مسئلہ دارہ کہ چری کپڑے گندوی نبے نمنگ ویلی کپڑے بم پاکی نو کپڑے کمی کپڑے دی دې د پرم قاعده ویلی و چې کله منسکون کی بحرکات سره د منس حرکات سره کپڑا خوځي کی د منسکون کی کپڑا ده نو کنه خوځیدل کوم یې څنګه غنده و خیر ده خو چې کوم خوځیدل دغه پاکواله ضروری دی به دې د پر قاعده ده چې کله یو سړی منځو کو او کپڑا یا بدن کم زین ناپاک ولیدلو نو موږ او پته وته نه لګی چې نجاست د کم وخت نه دی نو کچاري پته لګیدل چې د پلانکی وخت نه نجاست دی راغې نه بس کې منځونه کړی قدر درهم نزیت او نجاست غلیظه یا د ربع نزیت ربع او ربع نزیت نجاست خفیفه نه د مونږ نه د شوی دوباره به کوي او که یقین نو غالب ګمان به و چې غالب ګمان د کم ټیم نه رااله نو غالب ګمان بشریت کې په حکم د یقین کې نو هغه وخت منځونه براو ګرځي او که دریم صورت نجاست کپڑا بدن باندې د پته نه لګي د کم وخت نه دی بالکل پته نه لګي شک کې دی نو زمونږ من القضات کې دغه شنشر مجله کې و ماده ده چې د حد نوی شي نسبت بچ دی الى اقرب اوقاته تکیږي یضاف الحكم الى اقرب اوقاته د حکم نسبت به اقرب الاوقات تکیږي دا مثلا مازیګر ماخام ورته وريات شو ماخام مونږ اعلان دی کړي چې جسد مازیګر نه دی که مسبيخم نه دی سار نه دی پته نه لګي نو اقرب الاوقات د مازیګر والا دی مازیګر مون بخاطر او ګرځي ناسې بشي چې مازیګر مونږ په نجاست سره کړي نور کې پاکو تاسو پوه شئ مخ کې راځي درې شرط وشو څلورم شرط الشرط الرابع الستر پرده ده خجی نو د تقریبا د اتو اعضاء پرده ضروری ده حجی هغه کم کم دي د اتو اعضاء پرده چې ده فرض ده یو ذکر ده شرمګا او داغه ارد گرد خصيتين داغه ارد گرد
دغه شان دبور دغه ارګر درې شو او دوا سورین چې دي کوناټي پنځه او شپږم وم دا دو پتونونه تر ګټنو پوري امون ویلو اوس به وایو دا ګټنه چې دا ورپسې دا عورت دې او نوم چې دا عورت نه دی وایو کنه دا اته ازادي دا په عورت کې داخل دي دا به پمونس کې پټول فرض وي راضي ولو نو ويستر عورته ويستر عورته عورت به پټي دا څلورم شرط شلو اوس عورت به پټي د چانه به پټي د ځان نه کړه غیر نه د سیدا د بدی کې مفتابه رایدا د ځان د غیر نه یادو یو سړي چې کله رکوع سجده کوله باقي کې د آزاد تخکار کېدل د څه کپړې چولې و نو به مونږ کېږي د غیر نه به پټي مطلب دا دی چې شری بل فرض او تقدیر غیر او تو ګوري د عورت ور تخکاری نه بدی صورت کې مونږ نه کېږي که اوسړې په تک تور تیار کې بربند مونږ کېم نه کېږي ځکه چې چرلیټ و او غیر وته کېدل به خکار کېدل د غیر نه به پټي مطلب ځان نه کپړه تا وای ورسېدلې په دې معنی بل مسله دا ستر چې ضروری دی دا د جوانبونو ضروری دی لا من الاسفل کلان دینه ورته غیرم قتل مطلب را لې په منځ کې د سر ورکته قتلی دغه شرمګه وغیرہ خار کېدل نه د سره منځ کې فرق نه راځي نو دوه مسلې شولې ستر عورت دا د غیر نه دی بحق نفسه نه دی او د غیر نه په حق د جوانبو کې من الاسفل نه دی اور سره مسله کوي ستر عورت به بداسې کپڑے باندې لا يصف ما تحته چاغي کې ما تحت هغه معلومیږي نه کچره داسې کپڑا و چې ما تحت سر معلومیدل نو به دغه عورت کې نه حسابيږي لکه د خزو د نری لپټی کنه نو کدا زنانه په سر باندې وا چې زنانو بیان روان دي نو بس دغه سلمون نه کیږي د خلاندې اختخکاری همدغه شن نری کپړې سړی چولې دي دومره نری کپړې دي چې هغه کې دغه اتا اعظم ویل دا خار کېدل مونږ نه کیږي همدغه شان پیړه کپړه د پیړ پین بدلون دي خار کیږي پکې نه او اعضاء پکې باقاعده معلومیږي دغه کم بناوټ دغه معلومیږي نو به علماء وي به مونږ نه کیږي او صحیح نشو پرده خو یې ونه کړله همدغه شان بعض خلکو تنگ پینډ چولې چې کله رکوع سجدي لذي نو د ملا طرف هغه پینټ روچت شي نو د نوم په مقابل کې چې کوم شاده کنه د نوم په مقابل کې دغه نه لاندې سټول اورد د نو ښکاری او د درې تسبیحات موافق چې ښکار پاتې شله بس مونږ به نه کیږي ماتيږي کله کله دا پینډ لاندې لاړ شي نو دوړو صورتونه کې به نه کیږي ازمن کپڑے ډیر د 70 والا کپڑے دي د سوداني نو د غټ شي نه چولیو د عربو والا هغه چې رکوع سجدي تلل لړ سبب کې معلومېدل اخو بهر ازمن د لمن عمر کلاو نه نه به سراغون بشو زنګونانو په دې کو ناټو باندې بالکل معلومېدل تاسو غټ غټي خجي مخکې راځي ويستر عورته خبر ختمه وسرت تفسیر د عورت الرجل والمرأه والامه درې وړو د عورت راته پوره تفسیر کوي نو عورت د سړی د سرې نواله تر رکبې پورې دی البته رکبه چې دا غټنا دا عورت دی او سره د عورت نه دی او خدي بدن د خزي چې دی د حري دا ټول پټول عورت دی البته مخ او کفین چې دا عورت نه دی صحیح روایت ده چې قدمین لاندې لیکلي و ايضا القدم وليس بعوره على الاصح صاحب د هدايم د لیکلي نور زمونږ اردو فتاوم القول الصواب کیم دي چې د منځ په دوران کې مخ او کفین چې د کفین وګورل کدا دای سي دی دا لاندې لیکلي د کفین په باره کې
باطنه دای باطنی کا دا کوم چې دا طرف دی دا ظاهر دی د برکری اما ظاهره فورة دا درې وړ اورد نه کده په مونږ کې ښکارو خیر دی ورسېدلې به او کچری مونږ یو کو اور با ساقها مکشوب که زنانه مونږ کو او مثلا دا پندای څلور به سخکارا وا مونږ به کیږي کنه به کیږي نو امام یوسف رحم الله وای کیږي طرفین وینه کیږي لاندې لیکل شوی کنه هدايه کې دي او فتو چې طرفین په قول معنی ده او هدايه مولا پکې قاعدم لیکل ده اصل ان الربع يحكي حكايه کل دې تقریبا څنګه الفاظ دي ربع چې دا د کل نه حکایت کې زی بځل کړو به راس وغیرہ شو اصول هدايه کې دغه شان مخ کې راځي او یاد ساتي د خزي مخ یا لاسونه قدم دا سړی چې ورته ګوري په دغه اعتبار سره اورت ده کنه ده دا مسله ان شاء الله حضرت اباحت کی تفصیلا کو دی ګل ته پورا تفصیل نه پورا کیشي دی بګه کا دلته صرف د مونږ خبره من کوله نو په مونږ کې که مخ کولاو لاسونه کولاو قدمونه کولاو مونږ کیږي دا خبره شو اوس د وینځي عورت بیانې نو بس کم چې سړی عورت دغه د وینځم دی نغاته اعظم یاد کړه البته وبطنها د وینځ خېټه او ملا چره دا عورت ده ترنومه پورې خېټه ادنوم نه مقابل کې شاته چرواله ولو پورې دا ملای د وینځ دا په عورت کې داخل دي او د دې نه سیوا چي دي امین بدن علی سبع عورتن ورسېدلې به دغه شند مدبر مکاتب ام ولدی حکم هم دي والظهر هو ما قابل البطن من تحت الصدر الى السره سنين والکه تر نوم پوری دا خېټه د دې جانب مقابل چې د حمله حسابيږي هجوز دا مسله بیانې کچري شرط ثاني نه موجود شرط ثاني موږ څوک لګولې او طهارت د صوب نو حکم دار کچري پاکي کپڑے نه وي نو بس په دغه کپړو کې د منځو کې دوباره اعاده په هم نشته مجبوری ده الضروريات تبيح المحظورات د وینځو مسله کې لږ جزئیات دي خو څو ګډیر ضرورت ورته نشته کنه وی وایو او ته دغه ورته کې دی خیر دی که وینځي مونږ کول او سری کولاو مونږ کیږي ځکه عورت نه دی او که شریف دې مونږ کې آزاد کړلا چونکه شروع کې دا حکم نو ولا پکار د ډایرک لو پټوا چی خو به مونږ ماتيږي نه ښه کلګلیټ شولا د دې په مقابله کې د اوریان والا مسله ده چې څنګه ته کپڑا میلاو شل په مونږ کې و لغړو را روانه ده مسله مونږ ماتيږي اوس ته خبره کوله خجی مسله دا شول او من لم یجد ما یزیل به النجاسه کپڑے ور سره شته هو سنشته چې نجاست بلری کی صلی معها ولم يعد هغه کې به منځو کې عاده به دوباره نشته ندیم دو صورتونه دي کچری ربع ثوب یا اکثر د حصہ کپڑے چوا دا پاکوا نو بدغه صورت کې به سره د کپړو منځ کې دا مفتابه رائے دا ټولو رائے اتفاق دی دا سیمانه کوي چې بربند منځ کوي چا سیم کپڑے ګندري بربند به وکم نه نه کې وکا کچري بربند یو ګر سره منځ کېږي نه او قاعده هما غد لان ربع شيء يقوم مقام كله ربع د شی چې په مقام د کولو درېږي نو کول کپړه چې کله پاکي او یانن مون کېږي دغه شان چې ربع یا دغه نه زیاته کپڑا پاکي پاغي کې بمونز کې دوباره په ادم نشته بربند هم نکېږي دویم صورت کچري کپڑا پاکوا خو درو به نه کم او پاکوا اوس بس کوي امام محمد رحم الله وسم دغه شان وای کپڑا کې بمونز کوي
او د شیخین رایدا ده او دا مفتابهم د القول الراجح وغيرها کې تدلته وته اختیار دی بربند مونږ کوي او که دغه کپڑا کې کوي کوم چې نجاسات البته کپڑا کې مونږ کول افضل دي وجه دا ده چې بده کې به ترک د فرض واحد راشي هغه چې طهارت بنوي او که اوریانه نه کوي به هډیر فرض پاتې کیږي لکه رسو براشي اوریانه کې په بناس مونږ کې په اشاره سره یا په ولاړه باندې رکوع سجدي باندې کوي ډېر ارکان به پاتې شي ګوره یو دا خجی ورپسې وای حکم د عادم شرط رابع اور پرده چې نه وي بيخي کپړې نه وس بس کوي نو دته اختیار دی که بناس تمونس کوي او رکوع سجدي د بار اشاره کوي هم ولا جایز ده او که په ولاړه مونږ کوي اشاره کوي هم ولا جایز ده او که بناس ته معنی کوي دا افضل ده او طریقه پیدای چې بس قبله ته بخفي وګدي کی او جوخ وکینی ورسېدلې به هغه د خون سامون مشکل چې د دغه حکم په عورت کې رخصه بشان دی ښه شرط خامس پنځم نمبر شرط اغنیت کولی دم شرط انعقاد دی وينوي للصلاه التي يدخل فيها بنيه کومز کې چې داخلي کې دغه بنیت کوي کله به کوي ولی شبد تکبیر تحریمانه به مخ کې کوي دومره مخ کې به کوي چې د تکبیر تحریمه او نیت په منځ کې به داسي منافق کار د صلات رانش هغه او د سره مخ کې وکړو سیدا او د سیکله روان دي منځ د پاره دم پورا ده حکم منافق کار به کوي خبر یا ترې وکړل به تکبیر تحریمت کوي ازول نیت معنی دانه ده صحیح نیت چاته ویل کیږي وهي العلم السابق بالعمل اللاحق لاحق رستنی عمل باندې د مخکنه علم راوستل دي نیت ویل کیږي لا يفصل بينها وبين التحريمه بعمل عمل مراد بعمل يمنع الاتصال هغه مراد دی لکه خوراک کې او کسکا کې او هغه عمل چې اتصال لره معنی نه دی ضرر نه ور کوي لکه ودا سي کو مشي ادراک الجماعت یعنی دینه مخکې نه دی کړی دی او د سیو غغینه بس الله اکبر کوي یا مشي الجماعت او غغینه بس الله اکبر کوي به خیر دی برحال مسله دا مشوله چې دانیت چې د شرایط انعقاد نه لیدا بدمون مخکې دا څه ده کنه نو که چا تکبیر تحریمه او غغینه بس نیت کوي اوس کار نه ور کوي نیت بل تعریف یې ذکر هي الاراده الجازمه للدخول في الصلاه دا د مونږ نیت شو بس صحیح خبردار چې تکبیر تحریمه نه مخکې به کوي اگر کی ور اداره چې مادام فی السنای ټیک دا او چا ویلی ترڅو چې رکوع ته نه تلې ترغه صحیح ده چې رکوع ته لاړې به ختميږي او چا ویلی نه رکوع ته نه رکوع نه چې سر اوچت کوله به نیت نشي کوله رکوع کې مکول شي خو صحیح هغه تکبیر تحریمه نه مخکې نیت کې دغه مفتابه رائے ده کني به مون کېږي به تلفظ کول به څنګه دي فلا عبرت به په تلفظ ته اعتبار نشته نیت کوم او به چې د فریدنی او شکینی نیت کوم او نیت کوم او دا نیت می کړی دا فریدنی مصطفی سوالو نیت کوم لکه کاوه کنه موږ له سره چې نتر امام درکو پورې غریب دغه کې لګي چې نیت کوم نو نیت کوم پکې نشته نه چې مونږ ستوت لري د لړ کې لري دا راغلی ده چې مونږ کوم هم دغه نیت ته کنه نیت خو قلب زړه شه دي دا د جبه نه دي حتی لو قصد اداء الظهر بل ورته ان شاء الله اشباح النظائر کی وقاعده وای چې کوم شویل ضروری نه پاره کې خطا نقصان هم نه ور کوي د کوم شویل ضروری نه پاره کې خطا نقصان هم نه ور کوي کله چې ماسپخیم مونږ کولوم د ماسپخیم نیت وکړلو خو په خپل باندې د مازیګر غا جاری شو مونږ کیږي د مازیګر مونږ داسې ویل کیږي ځکه خپل باندې ویل لازمي نه که خطا شوم خیر دی نه چا دې ته بدعت ویلې ده نه که بدعت ورته موږ نه وایو لازمي غني به بهر حال بدعت ده ابا بازي وای بدعت ده خو بیات سیاده بازي وای نه بس نمبر ده چې متأخرین مستحسن غنل دي دې لپاره چې د سړي عظمت پکې را مجتمع شي لازم به نه غنو نو ویلي سیدی کا
دا اعتراض څوک کی چې مونږ کې نیت شرط انعقاد دی اسوم کې نیت شرط دوام دی انعقاد نه دی بلکې شرط بقا دی لکه روزه کې دا خبره ده یو سړي روزه ونی ولنیت نه دی کړي خوراک ورکې نه دی کړي او دغه تنه حلس بچی دی د ورځې دی وخت کې نیت وکي روزه صحیح کیږي خوراک ورکې نه کړي ښه امونس کې دا بل تکبیر تحریمی نه مخ کې کوي څه وجه ده دغه وجه ده مونس کې حالت مذکره ده تم ان شاء الله موږ لراش حالت مذکره کې نسیان له اعتبار نه نسیان پکې غیر معفوي لکه اعتکاف کې سړي نسیانن څه وشي اعتکاف ختمي کې د حالت مذکره ده دغه شان مون مخ کې تکبیر تحریمه کې د حالت مذکره ده دې کې د ننی تیر شي دا کار نه ور کوي او روزه خو خلک شپې را باسي کې کله څوک را بام نسيږي ابه پورا مې جاری نو حالت مذکره نه ده کدي کیر شي تباک نه کوي ورسېدلې وکنه دا کمره کې چې باندې والو روله اوس مې سوچ نو خزه الله دې خیر کې کوم ته ورسېدلو دنيت قصي ختم شولي قضابتهم لكل دواء من نية لا تتأدى باللسان بنيت اللسان ما نه ادا کیږي لانها اراده والاراده عمل القلب العمل اللساني دا عمل اللسان ته كلام ویل کیږي اراده وته نه ویل کیږي به سلیکلی ان الا ان الذكر باللسان مع عمل القلب سنه هجمخ کی رضی الشرط السادس استقبال القبلة شپږم شرط استقبال قبله ده قبله چاته ویل کیږي لاندې ولا تعریف لیکلې الحاله التي يقابل الشيء او عليها غيره هغه حالت ویل کیږي چې یو شی په دغه حالت باندې د غیر مقابل جوړیږي هغه حالت ویل کیږي چې یو شی دغه حالت په وجه د غیر مقابل جوړیږي موږ د کعبه مقابل جوړیږو په مونږ کې کعبه ته مخامخ خدريګو مسله دا راکې څوک قاعده ده چاته عین کعبه ښکاری کعبه ورته ښکاری نه به شرط دا دی چې عین کعبه ته مخړی لګم کړه کعبه نه خو دې همونځ نه کیږي او که څوک د کعبه نه غایب دی کبار ځای کې دی مفتابیره اداره کې چره په مکه کې دی او کعبه ورته نه ښکاری چې ته ټولو مټولو پنا کړی دا نو کوشش وکړئ نه کعبه ته مونږ کوي خو که چره خطا شو نه کعبه ته نو لګه خو دې خبره کوو نو سید عربي مونږ کیږي ويستقبل القبلة الا ان يكون خائفا اصل کې استقبال القبلة چې د شرایط نه دي خدا شرط غیر لازمه دي د عذر په وخت کې دا فوت کیدی شي لکه وسړی خائف دشمن نه یریدلو قبله ته مخ نه شو کوله لکه حالت جنگ کې که تاسو زین کې ان شاء الله برابر بشراله صلاه الخوف چې ورته وي دغه شان د زناور دغه شان قاطع الطريق نه او یا په سمندر کې په یو لرګي باندې روان دي کشته په ماته شوی دا قبله ته مخ کین لویږي یا مریض دی څوک نشته چې قبله ته واړی یا دومره دا څوک شته چې قبله ته واړی خو مریض قبله ته اړولو کې مریض ته ضرر دی لنډه دا د څه وزر دی وزر په دغه صورتونو کې قبله نه علاوه بل طرف ته منځ کی هم منځ کیږي برحال قبله ته مخړول لا شرط دی کغه فرض منځ وی کنه نفل وی کې سجده تلاوت وی که صلات جنازه وی په ټولو کې دا شرط ده ابي ثابت لیکلي څنګه چې مونږ ویلا من کان بمکه ففرضه اصابه عینها من کان بمکه مراد هغه څوک دی چې نه کعبه او تخکاری ښا ومن كانت نائيا عنها ففرضه اصابه جهتها دین هغه څوک مراد دی چې هغه ته عین کعبه نه ښکاری کعبه په کعبه کې ودی نوي لكن الاصح ان حكم من كان بينه وبينها بناء حكم الغائب لاندې لیکلي دي او به صاحب د هدايه دلته وسلم لګولې دي ان التكليف بحسب الوسع تکلیف چې د وس موافق وي نه چاته چې کعبه ښکاری مخکې بچنی بس جهاد کافی دي ته جهاد کعبه ویلې کیږي تاسو ماته لګ متوجه شئ ان شاء الله کله مقوبه بداو وایو
طول بلد عرض بلد دم چې تویلی کنم دي په دې ځمکه باندې لکيري والے شوی دي سنځدانانو کا یو د سې لکيره والے شوی عرض البلد ویل کیږي یو د سې والے شوی طول الټه می ویلو دا څه دا یقین سره وی چا ویلی دي کنه ما ډیر خویلی الحمدلله کتابونه من بسکت المطالعه مولا کو ډیر سب رسیدل ما او تعلق ورسره ختم شي به سخی خراب شي ډیر صحیح به رسیدل او ډیر زینو پورې دومره صحیح به الله په فضل سره رسیدل ما چې څه شک شوبات می او چا حل کولای نشو سم د سیمه پرې خدل دغه چا نه مم تاسو کول ځان ته چې ماهر ویلو هغه به خپل نه پیدلو دا شی پاتې شو مرحل ما ته متوجه شلک د سې چې د عرض البلدي د سې لکیره تو شوی ده به د سې ول شوی دي د طول بلد ویلې کیږي بدی بوېږي نو به مجموعي تور دا کوم لکیره چې تو شوی ده کنه مجموعي تور دا 180 ده کنه نه دا 300 200 360 14 درجه ورته وایي ډیګری ته بل پښتو اردو کې د خپل نوم اخلي بل څه نوم او اخلي معنی یې شو بهرحال 360 درجه وته وي تقریبا تاسو پیږئ درجه وته وي به دا طول بلد په دبر ورغلې دي نیم د صفات شوی نیم د سي 180 د صفات شوی دي 180 شمالن 180 جنوبن باندې شوی تاسو پیږئ به پمن باندې چې دا 180 تقسیم کی تاسو دې خو ګوره دې کې کعبه ده ښا ازما علاسي نه کتاب باندې به جوړ کړ سپاشي دې کې کعبه ده او دا ټول چې وګنه د ستلې و دا 200 360 درجه و من باندې چې کټ شو دې طرف ته 160 پاتې شو 80 پاتې شو 180 دې طرف ته پاتې شو کعبه دل تر کنه دا نه غلکیره رااله دې کې کعبه ده 180 خاري به چې دا په من باندې سینم کې 180 څو جوړیږي 90 جوړیږي نه بل په من نیم کې څو جوړیږي 90 صحیح شو 90 دا کعبه ده 90 او 90 180 په منځ کې رال کې خیل دي لکه نه غلکیری نه یو طرف ته 90 شو بل طرف ته 180 رال توجه جی به دا 90 په من به نیم کا 45 په باندې شي دا بل په نیم کا څو باندې شي 45 خپل منځ کې په مجموعي تور څو باندې شي 90 پوه شولې بي نو کچا دلته ودرېدلو او د لکینې دی بل سیټ باندې راولې ما پاغه سیټ بولې دلته ولاړ دی دغه کې کعبه ده نو 45 درجه دی طرف ته 45 دی طرف پدې کې دن کم طرف ته منځ مخواړه او د قبله د جهت کعبه نه بس دا کافی ده 45 درجو کې چې منځ وکړو رسې به کچري او ته یقینو چې کعبه دلته به 45 درجو کې نه کیږي مې کعبه ته مخړی او چې یقین نه بس په دغه 45 درجو کې یو طرف ته 45 بل طرف ته د کعبه نه یو طرف ته 45 درجو پوری د کعبه نه بل طرف ته 45 درجو پوری دې ته ویل کیږي جهت کعبه او څوک چې چاته چې کعبه نه خري هغه ته جهت کعبه ته منځ کول کافی دي پوه شولې بي خجي دې څنوري مسلې بي زرازي ورلا تنویر رحمه الله لیکلي دي حضرت تنویر رحمه الله نو يستقبل القبلة إلا يكون خائفا فيصلي لأي جهة قدر نو کڅوک په هوایي جهاز کې مونږ کې نه به څه حکم وي وي قبله ته به مخ کوي کنه قبله خلان دي څنګه وته مخ کی بې مسله دا چې صرف کعبه نه ټول مساجد چې ټول د تحت السرانه والا تر عرش مولا پوری دا کوم حصي دا ټول بر مخکی و تم بس کعبه ته مخ کولې اوس موږ نه جزید کعبه خلاندې شوې ده نو موږ چې کعبه طرف ته مخ کوو موږ نه کینی کعبه ته ودرې کوم د کعبه د بر موضوع لاندې کعبه ته مخ نه راځي ځکه زمکه تقریبا 40 کیلومتره کې یو غز پورې ګول کیږي
څومره ځای کنه بس دا ګول کیږي چې ګول ځای مثلا دې کې څوک درېدل نو ما خودل ترځي کبه دې کلان دی پاتې شو څنګه چې داغه کیږي دغه شن څوک هوایي جهاز کې دغم کیږي یعنی یو سره په نه کعبه د بره ولاړی اگر چې مکروه د مونږ کیږي کنه کیږي او کعبه ته نه مخ کوي همدغه وجه ده چې دا کومه فضا چې د کعبه د بره ټوله حکم د کعبه کې ده دغه شن ټرین کې چې څوک مونږ کوي نو هغه به څه کوي دا مثلا لګوګ ده نو که په صحیح طریقه د سر نه شروع کوي کچري وته پته و چې ټرین ودرېږي مونږ د ټیم تیرېدل نه مخکې پس صبر دیو کې بزمکه وخه په اسانه طریقه منځو کې او کو وته پته و چې مونږ نه قضا کیږي د سټیم جوړ شو نو په ولاړه به مونږ کوي کعبه ته مخکې د دې به کوشش کوي او که کعبه ته مخ نه کېدلو نو بس به دا حکم دی فیصلی الی ای جهه قدر او که کعبه ته مخ کېدلو قیام نه کېدلو په دې قیام پر دې مسله رسره روانه ده هغه به وکړو فیصلی الی ای جهه قدر خجی اول الغائب جهه للغائب جهه القدره غائب د بارا د قدرت ولا جهت د کوم طرف ته چې قدرت جوړ شو دا بیان شو او اولو للقادر جهه الكعبه دا هو شو کنه او دویم للخائف جهه القدرت او دریم راته بیانې البته یو مسله ده ان شاء الله حضور اباحت کې وایو تشي متیزي چې سړی کوي کنه او قبله ته مخې نه دا خنه کوي خدلته ولې سي بدلته جهت کعبه نه د مراد دلته نه کعبه ده نو که جهت کعبه ته د به د بینه د کولې شي نو موږ خلک وای کنه چې سر ولتاو کی قبله د ناس سنبه دا جایز ده نو صحیح خبره ده جایز ده مخکې راځي کچا حتیم ته په کعبه کې مخ کو که حتیم ته نو مونږ یې نه کیږي ها حتیم کعبه سره دا خبر روایت نه ثابته ده او قبله کعبه ته مخ کول دا د قران نه ثابته ده نو تخصیص نشو کولای خبر روایت باندې ها به چې تواب کوي حتیم نه بار بار بتاویږي دي کې احتیاط ده هدايه کې دي مخکې راځي درېمه مسله لمن اشتبه عليه جهه التحري مجموعه درې مسلې شولې القادر ولا جهه الكعبه الخائف ندسي وي للقادر جهه الكعبه للخائف جهه القدرت او دریم لمن اشتبه عليه جهه التحري لمن اشتبه عليه جهه التحري چا د بر چا نه چې قبله مشتبه شي به تحري کوي تاسو لږ متوجي شي دوه قاعده لګي اول د چانه چې قبله مشتبه شي توجه دویم په خوا کې داسې څوک نه چې داغه نه د کعبه په باره کې ته وو سوکي دوه قاعده نو حکم لګي بس کم طرف ته چې منځو کو تحری بګي تحری به ووري اول نمبر قبله به مشتبه یو قید او دویم نمبر څوک نه چې داغه نه د کعبه د قبله معلومات وکي دوه قاعده نو حکم ادارې دا به استحری کوي اجتهاد وکي کم طرف ته شي د قبلي غالب ګمان را لې هغه طرف کې هغه طرف ته بونس کوي او کومون یو ګرستو توریات شو او رستو د بده ولګیدل چې دغه طرف ته کعبه نه و غلط جهت ته ولاړو مبه منځو شو ځکه دا یو قاعده ده چې کله عذر د الله د طرف وي او هغه مامور به ادا شي نو دغه قضا نه دوباره یاد نه هغه عذر د بنده د طرف وي سره د عذر مامور به ادا شي نبه دوباره وکي تاسو وایي مرحل د دوه قیدو کې دغه حکم دی چې بس تحریب کوي کرستو ته پته ولګیدل چې غلط طرف ته مونږ کړای شوی دی ها کبه مونږ کې ته پته ولګیدل چې زما د جهت وران دی چا ورته ویل یا چا ورته نه دی ویلي غالب ګماني مونږ کې دراله چې د بل طرف ته قبله د بستاوی کې بدغه شان تاسو وایي شولې دوه قدم لګولې کنه اوس یو قید تر لري کوي کچا باندې قبله مشتبه نه و او د تحری وکړه ابه ته پته ولګیدل چې دمون می غلط سیټ باندې کړی دی مې مونږ نه دی شوی تحری والا حکم ته تنوسره تحری کوله تا ته قبله معلومه او غلط سیټ دی ولې مونږ کو
دویم قبله ورته مشتبه وا او داسې څوک چې هغه نه د بوس کړي وي قبله ورته خودلې وي ته د سره ته بوسونه کو نو وسی حکم دادې ورته وبوي اوسم دې مونږ نه شوي پوهیږي په دې معنی ځکه چې د اجتهاد حکم د تبوس کولو نه وروسته لري صاحب د هدايه او دلته میوا قاعده ذکر کړی دا ان الاستخبار فوق التحري چانه تبوس کول خبر حاصل ولا تحري نه بری نو دا خبره شبري خلان دی راغله او بل څلورم صورتم به جوړیږي قبله په مشتبه هم نه ده ور سره داسې څوک شته چې دغه ته پوسم وکي به مون غلط سیټ تا وکړو لکه اوس د جمعات لخراله ډیر خلک ولاړ دي او دا ته پته راځي دغه سیټ باندې قبله ده به بدل سیټ باندې مونږ وکړو نو به مونږ کیږي تاسو سوال شکل دوه قید لګیدلی یو کې صورتونه څلور جوړیږي راځي والله فإن اشتبهت عليه القبلة وليست بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى فإن علم أنه أخطأ بعدما صلى فلا إعادة عليه الأصل أن العمل بالاجتهاد فيما يستقبل واجب من غير نقص المؤدى قبله عندك عمل کول په اجتهاد باندې واجب وي بغیر د دینه چې مؤدى دي من غیر نقص المؤدى قبله مخکې چې کوم مؤدى شوی دا هغه کې اجتهاد بدل او غم ماتي کې نام ټیک ده لکه قبله ته غالب ګمان را دي چې بدغه سیټ دی او رکعات یو کو بل سیټ کې بل طرف ته شو حال تباوړي هغه مخکنی مؤدى غاتل هم ده بس ورزي با فلا اعاده وان علم ذلك وهو في الصلاه دي سره د قید لګي استدار الى القبلة وبنى عليها ورشد لبملسم لاندې لیکلي والمساله على ثلاثه اوجه هم دا کوم صورتونه ما جوړ کړی دي کا قبلینما نکار غسل سیدی کنا جواب دار بالکل سیدی کا دغه د غالب ګمان فایده ور کوي او شرط کې تجربه چې دا یا طبيبي حاذق دغه تجربه دا غالب ګمان فایده ور کوي او اعتبار ولشتره نو قبلینما لهم اعتبار شتره خلک وی مولان سنس نه مني دا غلطه وای کا موږ سنس ولې نه منو موږ هم نو کنه سنس راته وی دغه طرف د قبله ده بس سیده موږ چې کله سړی او بو ته ضرر ور کوي کني ور کوي پته نه لګي لکه ډاکټر لاره شاغه په سنس معلومه کی او بو ته ضرر ور کوي بس موږ یو داس مکو ته هم کوا او کني ورته ور کوي موږ یو سوداس کوا موږ کله نه منو موږ ول سپیکل کې مونږ کیږي کنه کیږي موږ د سپیکل د دې خلاف نو چې आवाज وباسي کنه وباسي خو ظاهر خبره ده نه به خبره بده کې و چې دا به نه د امام आवाज ذکر بل چا ده کله بل جواز به هم نه کیږي کله امام کیږي نو موږ ته سنس دانان ویل چې دا به نه هغه आवाज بس موږ کیږي په یوه کې بده معنی بس یې کوي